بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آيات نمبر 2. مخی آیات کی ذکر د متقیان وشو. رب داده چې متقی سوک دے وس الله جل جلاله د متقیان بعضی صفات چې کم صفات لازمی صفات دی او داغین غیر ایمان نی آغا الله جل جلاله بیانی. اولنے نمبر اللہ فرمائی چی الذین یؤمنون بالغیب. مخی سورة الفاتحہ کی ذکر شویو چی صراط الذین انعمت علیہم لار داغ کسان چی تا پی اللہ انعام کردے. نے انعام والا خلق نبیانو صدیقینو شہداو صالحین اولیاء کرام ولی اغا متقی فریزگاری خو ہر ولی متقی نئی لکو ہر مومن دا ولی دے. اللہ ولی الذین آمن ہر مومن ولی دے و ہر ولی متقی نئی. علا درجی والا ولی اغا متقی نمخ کی دا انعام والا ذکر وشو وستصی انعام والا جوڑی گی نو پتا کی دا صفات راشی. الذین متقیان آغا کسان دی یؤمنون بالغیب چی ایمان راوڑی پا غیب باندی. غیب ستوی پٹتا لکه غیبت د غیبت معنی دا د چا پٹی خبری کول چی آغا تی خبر شی و آپی خفشی دیتوی غیبت. پچا پسی فشیشا پختانه فشیشا لافظ دوی. اللہ وی ایمان بالغیب ایمان غراول دی ایمان ستوی تصدیق قلبی تام دزلنا آغا سمنل کم چی دا اللہ نبی منگ طویل دی. اللہ جل جلالہ منگ ندیلی دلے منگ پی ایمان راول دے. اللہ اگر چن ندیلی دلے لیکن دا اللہ دا قدرت نشانی ہر مومن بندلی دل دی. تب اخپل زندگی غور و فکر وکتا تب پتہ ولگی چی تا سمر دا اللہ دا قدرت نشانات لی دل دی. دیو جن دا ہر انسان ضمیر نا آواز رازی اللہ. اللہ موجود دے. اللہ ذات چی دے واجب الوجود ذات دے موجود ذات دے. دا اللہ جل جلالہ ذات تمام صفات و کمالات و تجامع دے. صحیح شو. اللہ جل جلالہ فقبضی قدرت کی ہر صدی دا اللہ دی اجازت نغیر پا دنیا کی ہی سم نکیگی. دی دنیا کی چدا سکیگی دا اللہ جل جلالہ پا قبض قدرت کی دی. تصرف فارشیس کی اللہ جل جلالہ کا منگ اللہ ندیلی دلے منگی منو چی اللہ یو دے واحد لا شریک دے. و تاسو چی الفقه الاکبر گو رئینو داغین بتاسو زین تا مسئلہ راش. اللہ واحد لا شریک دے. اللہ پا خپل ذات او پا صفاتو کی یک تا ذات دے لیکن دا پا مقدار دشمیر سرن ہنسو سر بنکی. ٹھیک شو. دا بتزبیہ انشاءاللہ تفصیلی چرت دا عقیدہ بیان کم. اولا سبحان اللہ بس کافی دے دا توحید دا پارام چی اللہ دا غیبونو نفاق دے. سبحان اللہ مانسا دا دا کمیو کو تاہی نفاق دے دا نقصان اللہ فاق دے. نو پا اللہ باندی ایمان راول دے منگ اللہ ندے لی دلے منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندے لی دلے منگ فی ایمان راول دے منگ پرشتی ندی لی دلی منگ پی ایمان راول دے. او دعا کوئی شیخ سرفراز خان سب در سیب لی کلی چی اللہ دی پا منگ پرشتی نلی دے کئی زر ینو بے خام آخا. حدیث مبارک کی رازی چی پاخیر وقت کی انسان پرشتی نی پاخیر وقت کی اللہ انسان تخی چکل دا دنیا نزی نوز دا دعا کی چی اللہ ماتے زر وخایا زان دا دنیا نخلاسی. اچھا ایمان ستوئی شرعی معنی دا تصدیق بما علم به مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
هر هغه شیز منل کم چې رسول الله علیه السلام راول دې مونږ ته پیش کړل دې مونږ ته را کړل پاغه سيزونو باندې ایمان لرل آمنت بالله وملائکته ایمان په الله او په ملائکو په کتابونو پر رسولانو د آدم نواخله تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پوری اولنې نبی آدم دې اخیره نبی رسول محمد مصطفی دې څومره انبیا چې راغلي مونږه په خپل زمانہ کې برحق منو نو کستاسو خیالي does God exist دا په انډیا کې مناظره شوې ده د مفتی شمائل ندوی او د جاوید اختر په مابین کې جاوید اختر په کې یو دوه کسور کوي چې جی دنیا ته څومره دینونه راغلي دینونه ختم شوي دي او دا دین بم ختم شي نو دا خو مونږ موای چې یو ځل خو به ختميږي قیامت به راځي خامخا ای بي وقوفه خو هغه وایي چې د ګاډ دا تصور چې دی دا په هر دور کې تیر شوی دی او بیا ختم شوی او دنیا کې دومره دینونه ولیدي دا د دې سوال دی لکه مونږ چې به خپل معاشره کې دا بعضی بي وقوفه منه کو را پاسي جی ازادي ورکه خلکو ته د مذهب نه ارسلی چې څنګه خوخه هغه شان دي کوي او تاسو صرف د الله د دشمنانو سره یعنی د ملحد سره جنگ کوي کم چې د الله د وجود نه انکار کوي نو دا به وقوف نن دا وای چې تاسو دغه د ملحدینو چې څنګه اعتراض دسي په د مسلمانانو کې دنه چې کم نیمچه ملحدین دي داغه وم دي چې دا ابو حنیفه دا مالک دا شافعی پکې چاره واستې دي دا ابو بکر عمر عثمان والی پکې چاره واستې دي دی اول دا ختم کړي دا بیا روان شي چې جی دا د نبیانو دا تصورم ته ختم کړي یو الله به ټول منو لکه څنګه چې اکبر باچا د دین نه لیټي جوړه کړي وا الحمدلله ایمان والا خلک هغه دی په ایمان برقرار پاتې کېدي شي چې هغه د امام په ذات هم غیرت کوي د صحابه کرامو په ذات هم غیرت کوي د انبیاو په ذات هم غیرت کوي د الله په وجود هم غیرت کوي ایمان والا دادي دا نه دي چې دلته پلک سقالت راغی جی دا پرید دا امامان سبب وي دا صحابه کرام پرید لکه نه چې ډیر خلک وي بل ورځ به چې دا انبیا پریدي لکه نن چې ډیرو خلکو دا اعتراض دي او څنګه چې د ملحدینو اعتراض دي چې الله پریدي ځکه څوک دا الله یو تصور پیش کوي څوک بل تصور پیش کوي نو تاسو به نیمچا ملحدین او پورا ملحدین په دې طریقه پیژنئ الحمدلله زمونږ د الله په ذاتم ایمان دی زمونږ د قرآن باندې ایمان دی د نبی په ذاتم ایمان دی د هر صحابي په ذات زمونږ ایمان دی او زویم د ابو حنیفه په ذاتم زمونږ ایمان دی ځکه داغه بشارت په قرآن کې دی او په قرآن ایمان لرل او قرآن چې د کوم شي حکم ورکړل دی په هغه ایمان لرل عین پر رب ایمان او په قرآن ایمان دی دا ما ثابت کړل زما یو خطاب دی سیدنا امام اعظم ابو حنیفه برحال دلته په تفصیل نکو خدا تر هغه دا اعتراض جواب درکوم نو دا دومره به وقوف ده ته پته نشته چې د مسلمانانو عقیده سده هر نبی په خپل زمانہ کې برحق ده موږ د هر نبی په ذات باندې ایمان لرو سمجھ میں آیا هر نبی په خپل زمانہ کې حق موږ په هر نبی ایمان لرو او د قرآن مطابق دادا چې هر هغه نبی تعالی ویلی چې کستا په دور کې محمد راغی نو ایمان به پیراولی کستا دور کې محمد راغی نو تب ور سمدد کې دا د هر نبی نه الله دا وعده غستل دا پیر صاحب اور سنا سلیموتی کتا کتا کی وس نور په ځای قوم ته پته نشته لیکن دومره خو استادین ته وسره لکنه چې د هر نبی نه الله دا غستي چې اخیره نبی محمد راغی زمون خو په ایمان کې دا داخله ده چې هر نبی رسول باندې زمون ایمان ده په خپل زمانہ کې برحق ده البته محمد د ټولو په اخر کې دنیا تراغل ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې زمون ایمان ده لکه مونږ وایي چې مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام یو ملت او عقاید تام هر نبی په ملت د ابراهیم علیه السلام عقاید د ټولو انبیاء یو شان دي ها
په مسائلو کې منګه د خپل نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شریعت یو هر نبی په مسائلو کې اختلاف وجوداو بیا چې کله دین راشي نو په دین منګه د محمد مصطفی ځکه دین نوم د اصول او فروع ده ها صرف په ملت د ابراهیم علیه السلام ځکه چې اصولا منګه په دین د ابراهیم علیه السلام یو اصولا منګه په طریقه د ابراهیم علیه السلام اصول ته ملت وای د الفاظ یاد کین د ډیر اعتراضونه نه بچي د ډیر وړو ملحدین نه بچي نو موږ په اصول کې د حضرت ابراهیم علیه السلام په طریقه او په فروع کې د محمد مصطفی په طریقه هر امت په اصول کې د ابراهیم علیه السلام په طریقه او ملت ابراهیم ملت او اصول تا او کله چې د دین مسأله را لانو دین نوم دی د اصول او د فروع نو بیا موږ په دین د اسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو نو دا دغه غټ سری جواب دی چې غټ سری ته تاړو د اسلام په باره کې علم نشته چې خپل اسلامو پیژان دغه ملحد نشي دوکه کولی ولی یوم الاخر فرض د اخرت تشریح مونږ وکړو ان شاء الله وبالاخره والقدر خیره و شره په تقدیر د خیر او د شر چې من الله تعالی د الله د طرف نه دی والباس بعد الموت د مرګ نه بعد را پاسېدل ٹھیک ہے آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه قرار باللسان وتصديق بالقلب نو تصدیق به معلومه به مجيء النبي دا ما صرف د ایمان په تعریف کې ذکر کړه ان شاء الله د ایمان تفصیلی بحث به بیا کو موږ نه لیدلی ایمان پیراولو لکه زه مثال ورکوم د کراچۍ سمندر منل ایمان نه ده زکات لیدل ده منل دا غ سمندر دا غ دریاب منل ایمان ده پکم چې د خداوند متعال عرش معلا پروت ده چې کم ستانه لیدلی وی منی دی ته ایمان قبر منګه عذاب پکې منګ ته الله نه خی منګه دا عذاب منو دی ته ایمان یو سړی وای زهر هغه شی منم چې زی په خپل سترګینم لکه جی د مفتی اثر ندیم الواجدی دیوبندی دامت برکاتهم العالیه دا ملحد اویس چې مناظره ده نو هغه ته د مثال ورکی چې شعور عقل تا نه دلی دلوتی منی الیکیات ساتي کم انسان چې د حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کتابونه کتلی کم چې د نن 130-40 سال مخکې تیر شوی دی والله العظیم کاغت دا خبري عجیب ښکاری الله حضرت لډیر لوی علم ورکړي نو حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په خپل دور کې د دې سوالونو کم جوابونه کړل په دې دور کې څوک نشي کول بعضی خلک ورته ډیر سوځي لکه ابل ورځ پس چا یو پوسټ کړو په فیسبوک کې چې د دیوبندیانو اشرف علی تانوی رحمت الله علیه اغسل کاله وړاندې لوډ سپیکر ته ناجایز وایو نو ما استا په سره کو فلای دی عقل پکې نشته کم سړی چې زمونږ سره اختلاف کوي اول به داغه نه د عقل جنازه پاسې دي هغه ورته ولې ناروا او بدعت وایو اچ وای ټکی وایو اذان د نبی علی السلام په دور کې کیدو اوچت مقام باندې وکیده په مسجد کې دن اذان نشته په مسجد کې دن اقامت ده تنشي خو ده چې مؤذن اذان په مسجد کې دن نه کړي نه مؤذن چې همیشه اذان کړي د مسجد نه بهر یې کړي نو ثابت شو چې د مسجد نه بهر اذان کول سنت ده او د سنت ضد بدعت ده خو موږ نه وایو او دا ما په خپل منبر ویل صفا ما ویل عباد الرحمن صفات د لا يخافون لومة لائم صفات دادی شعب د ملامتګر د ملامتیان نه یریږي موږ ستاسو د ملامتیان نه یریږو ننم زمنګ هغه اعلان دی چې د مسجد نه بار اذان کول په اوچت زګین ودریدل میناره کې دا سنت دی
مسجد کې دنه اذان کول سنت نه دی نو د سنت ضد څه شی دی هغه ټوله دنیا زمون مخالف شي مخالف دي شي زمون فتوا هم هغه دا لوډ سپیکر د بار نه اذان راول د سنت د مقام نو مسجد ته دنه کو نو حکیم الامت چې ویل چې ناروا دی د سوج ناروا دی دی وجه ناروا دی چې زو مقام د اذان بدل کو لکه زه بعض خلکو ته ویم خلک ډیر بے وقوف په امام مسجد اذان کوي چې جی تب اذان کې او کته اذان نه کې موږ به د مسجد نه وباسو نو زم د دې په سر کې دماغ خوشته او عقل پکې نشته نبی علیہ السلام امام دے مؤذن حضرتی بلال دے او تا د دین مزاج نه دے پیژندلې کنو تا بدای اعتراض نه وکړي لہذا اوس بستاسو په کفرو کې راغلی چې حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه چې الله کمیل امر کړو ګوره هغه شانت علم د اچا سنشتا قسم په الله په 15 کال کې د ټوټل درس نظامی ویل هغه وخت کې خودس ترتیب نه واته کلن یا دولس کلن نو درس نظامی کتابونه په 15 کال کې ویل تاسو جمال القرآن په ابتدا کې با دا کتلی د تجوید چې کوم کتاب او هر علم ورته د سزداو نو د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په شان دیوبند قافلې چې الله کوم علما ورکړل دي کدا د نور سوي الله سنچیندوان ویل چې موږ ورته سجدي کړې وي د سی بدی ورته سجدي کوله خدا علماء دیوبند چې په توحید کلک ولال دي او د خپل علما او سرونو ته سجدي نه کوي مولانا بجلیګر رحمت الله علیه فرمایي کړي چې دیوبند تلاړم دیوبند ته نو د شیخ الهند رحمت الله علیه قبر ته ولاړم یو هندو راغی سری ورته ښکاته کو نو ما ورته ویل چې ته خو هندوی ته دې ته ولې دا سر ښکاته کوې الحم جو آزاد ہے اس کی برکت سے هندی زبان کې وی مونږ ته چې الله ازادي را کړل کنه مونږ چې نن آزاد یو هندستان دا د شیخ الهند رحمت الله علیه برکت دی منګه خلکو ته وایو څه خلک وای دی عوام د تفسیر نه منکې نه منکو مونږ وای راواله ذخیره الجنان فی فهم القرآن از شیخ سرفراز خان صفدر سے دروس القرآن از متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه وګوره د علماء دیوبند تفسیرونه بیا ستاله د نور د اخوانم نه درکې دا ډیموکراسي نو ملحد اویس چې دا کوم سوالونه کړي دا پرې دا کته د اشرف علي تانوی کتابونه وکا تستا بزین کې به دومره اعتراضات ته حیران شي چې یار دی استی دا کم اعتراضونه په هغه وخت کې حل کړي نن خو سوشل میډیا دور دی مثال به تور هغه د ټیم سوال کوي کنه نو ټیم زمنګ د پاره ټیم دی کله غړې نه دي تاسو وکړه چې ټیم غړې د پاره ټیم شته ای به وقفه موبایل د پاره ټیم شته ای سومره چې یاد چې هغه د ټیم پروان کوي او په کم زګین کې چې ورځ شپنشتال ته ټیم ته په دنیا کې مونږ ته الله خو لې په بعضي زګینو کې ټیم بدل له په بعضي ټیم زینو کې ټیم بدل دي لکه زه تاسو ته د وهابیانو حضرات دی عوامو ته دوکا ور کوي وی حدیث مبارک کی راضی چې د شپې په اخیری عیسی کې الله اولنی اسمان ترازی ندی وی الله پارش دی او دارش ناولنی اسمان تراغه د شپې په اخیری عیسی کې نو کله چا عقلی او الله د عقل علماء احناف تور کړل اهل سنت والجماعت تام چو خبيثا دی مطلب دا نه دی چې الله پارش دی اولنی اسمان تراغه حدیث کې ینادی منادی من السما راغلی چې आवाज کوونکې د اسمان نه आवाज کوي په دغه ټیم کې نو ها ته وایا 3 بج مثال په تور نن شپږ نیمه بجې زمونږ مسجد کې مونږ دی نو په 5 نیمه بجې باندې دلتا اولنی اسمان کې فرشته د پاکستان طرف ته आवाज کوي او سعودي عرب کې خدا غ ټیم 100 بجې 3 نیمه بجې دي نو التا ټیم بدل د ملکونو په اعتبار باندې نو کته چې د شپې په اخیری عیسی کې الله ولنی اسمان ترازی نو شپې اخیری عیسی په پاکستان کې جدا ده ملیشیا کې جدا ده اور په سعودي عرب کې جدا ده امریکا کې جدا ده په نور ملکونو کې جدا ده په کم کې چې شپږ میاشتې ورځ د شپږ میاشتې شپه ده از مثال می درکو
نو د دین صفا مراد الته حدیث کې راځي چې نادي منادي من السما د شپې په اخیری حصہ کې आवाज کوونکې د اسمان نه आवाज کوي نو دا پرشتي الله مقرر کړل دي د پاکستان طرف ته بیا چې کله دغه ټیم په سعودي عرب کې راشي نادي منادي من السما الته आवाज کوي بیا چې په ملایي شاکرا شینادي منادی من السما د ملائکه الته आवाज کوي د دین مراد دا نه دی چې الله ولني اسمان ترازو کو استاس په کفر او کې عقل وینو تاسو به د اعتراض نه وکړي نو زه تاسو ته وایم چې د ټیم اعتبار خو په دنیا کې الله مونږ ته خودل چې د هر چا لپاره جدا جدا دی د هر چا لپاره ټیم جدا جدا دی د میګي د لپاره ټیم جدا جدا دی د انسانانو د لپاره الله جدا جدا کړل د ټیم تصور خو په دنیا کې جدا جدا دی استاد دی خو پړای کې عقل نشته او د ټیم پته تا تر سن لګي د نور او د سپوږمۍ نه لګي د رڼاو د تیاری نه لګي الله رڼاو تیار کې دن نه دي استغفر الله د عقیده چارته ونه ساتي الله لا زمان الله مکان دی نه لا د پاره زمانه شته نو ول مکان شته زمانه زما استاد پاره دا مکان زما استاد پاره دی خو کته خپل عقیده زده کړه خا غوي چې عقل شعور یا سر ندی معجدی سب د دې جواب نه دی کړي الله زما زین ته دا جواب د سی په ټک کې راواچ هغه وای چې ګوره کنه دماغ ته شعور عقل ته عقل چې د شعور د دماغ نه جوړیږي نو د دې ډیر آسان جواب و چې د خر بیا ولی شعور نشته عقل نشته خدای دې غر کې د زناور او عقل ولی نشته ولی هغه په سر کې دماغ نشته هاي 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 هغه بیا د انسان په شانتي ولی په دنیا کې ژوندۍ نه کوي اهلن کې دماغ خدا غوم شته خو عقل نشته نو ثابتې کې دا چې عقل جدا دی دماغ جدا دی ستا سنس دی ثابت کیږي زور ولګو او آسان جواب دا چې ستا د الفاظ زناورم خللقې خو الفاظ دیناورم چې هغه ویلی چې څنګه ویلی چې ستا د الفاظو شکل کم دی صورت کم دی الان کې تیم منی زم منم الفاظ شتا شکل صورت نشتا نو توای ای بی وقفا چې توی چې هر هغه شی زمنم چې په نظر راځي نو ستا الفاظ ماته په نظر ناراضي نو زین نه منم سمرخ کولې جواب په واجب وا او باسه پښتنو تخپل مليان سپک دین پښتنو غیانو تخپل علما سپک دي ایمان بالغیب په قبر دار سمنګ ان شاء الله العزیز په دې دلایل ثابتو چې تاسو به د دنیا د ملاجات نه مگر منګي وازي د غټ ملحد په خلاف دز نه کو منګه د هر باطل پرست سره جنگيګو ناولنه صفات ایمان بالغیب ده ويقيمون الصلاه او هغه قائمي منځو د قائمولو معنی څه ده منځ د خپل شرایط سره ادا کول د منځ د فارکم شرایط دي ارکان او شرط دوانه صحیح شو شرایط هغه پرایس چې د منځ نه باري ارکان هغه چې په منځ کې دنه نه لکه تکبیر تحریمه د منځ رکن دي دنه نه دي قیام رکوع سجده دنه نه دي دا د منځ رکنون ارکان دي او چې کم بار دي لباس پاکول زې پاکول جسم پاکول قبله ته مخ کول دیته شرایط د منځ نه باري اذا فات الشرط فات المشروط به یا دغه شانتی مسجد دیته تلو آیات ساته ګور زمونږ دعا قوال یو سنت مؤکده ده یو د واجب ده او د واجب دا زیات راجح ده په دې دور کې سو کاریوالي زواجبانو واجب په دې وجه عالم نن سره اته ګینټي مزدوري کوي او ماخام کی جمعات ته نزي ماخستان نزي سحر نزي ټول شپه وخت غزولي موبایل وتناس د واجب حکم دی دا د زمانه په اعتبار سره کله دوه قول راشي دا دوه قول ور کړی کنه نو مفتی ته پدې کې اعتبار چې هغه وخت توګوري ټیم توګوري په هغه قول فیصله وکي نو ما چې فیصله کړل په خپل معاشره کې نو په واجب قول لا
لکه زمونږ د مسجدونو سره خلکو نږدې کوري او جمعات ته پیر صاحب نزي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد د مسجد د گاونډي منځ نه کیږي فکور کی مگر مسجد ته برازي و زما یو ډیر دوره پوری په یو مسأله کې شک چې یار زموږ علما خو چې کیږي که مونځ کور کې وکړو نو کیږي بیا د دې حدیثو څه مطلب نو تاسو یاد ساتئ یو خبره د قبولیت ده یو خبره د اجرت ده لکه پرایویټ تعلیم هم یو سړی کوي یو سړی سکول ته ځي د سکول کوونکي شان ته تاسو بیا ګورئ او دا کوم چې کور کې صرف پیپر ولذي ته ګورئ موږ په خپل باندې پرایویټ تلیو ټول دغه شان ته یو قبولیت دی او یو اجر دی کم اجر چې الله په مسجد کې ورکوي هغه د په کور کې نه میلاویږي په کور کې اسی کته پورته شو کله وغواړي ذمہ فارغه کوونه غواړي په ذمہ باندې دا کار دی اور په مسجد کې کله یو کس منظم قبول شو الله جل جلاله د ټول مسجد منځ قبلای د یو په برکت باندې دغه شانته د ډیرو احادیثونو د محروم شو د قران لکه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون یو دا چې مسجد ته کله داراغه نو چې کوم انتظار کوي داغي چې د پکور کې وکونو د اغه اجر نه محروم شو په یو قدم باندې چې کوم د تمیلاویږي کوم ګناي معاف کیږي دویم د مسجد د نوتو او د وتلو د دعا نه محروم شو دریم په مسجد کې د منځ په انتظار کې چې خلک کم ناسو په دغه ټیم کې د هغه باندې الله کم رحم او د هغه رحم نه محروم شو شماروي سلورم نمبر په منځ کې اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون د امام د قرات اوریدو چې کم اجر دی د هغه نه د الله محروم کو څومره غټ خیرون محروم شو دغه شانتی حدیث مبارک کی راځي چې امام ځان لکه دعا کوي یا خپل مقتدیان لم پکار ده د اغه نم دې محروم شو د ډیرو خیرونو نه انسان محروم شو محروم او په کور کې سپات لګی چې د ټک ټک مونږ قبول شوه دی کنه په مسجد کې خو کم اس کم ک په جمع کې دی یو قبول شونه د نام نو د څومره خیرونو محروم شو او دغه پته مونږ ته نشته چې بکور کې د مونږ قبول دی کنه دی البته مونږ صرف دومره وایي چې د ذمہ ساقط شو ذمہ فارغ شو باقی نور د په خپل شرم پکار دی چې بیبیم په کور کې مونږ کې او دایم په کور کې نو په دو په بیبي کې څه فرق دی که زوی د سړی بچی کنه نو ورته د بیبي وای ويقيمون الصلاه قائمون قائمول منم خو ذکر کنه دغه شانتا شرایط او ارکان خیال ساتل شرم ول د منسندی پکار دویم شو قائمول مانم زین تراله ومما رزقناهم ومما اودا غشزنا رزقناهم چې مونږ ته دیو ته رزق ورکړې دی ينفقون دیو ته خرج کوي لکه مثال په تور باندې د دې آیات تفسیر به زو تاسو ته د آسان انداز کې وکړ الله جل جلاله مال ورکړل زکات ورکړي اولنې ایمانې دا زکات ورکړي دویم معنا صدقات ورکړي دریم پیترانه ورکړي سلورم نمبر عام صدقات کوي ولی بخاری شریف کی راضی ان فی المال حقا سوى الزکات په دې مال کې د زکات نه علاوه حق دی په مال کې د زکات نه علاوه د الله جل جلاله حق دی مفید الطالبین کی کنا چې هغه کافر چې سخی دی الله ته خوښ دی دا مومن نه دا ایمان والا نه چې هغه ایمان خوش ته خو کنجوس دی نو په مال کې سوا حق دی الله جل جلاله چې دا ورکي
لکه خپل اولاد ته چې انسان خو خوراک ورکوي دا هم د پاره صدقه ده. حدیث مبارک کی راضی د ساره او پرشتہ اعلان دا کہ اللهم اعطي منفقا الا کم سړی چې ستا په لاره کې خرج کوي د تورکا رب توي الله د تورکا. او یو فرشتہ اعلان کوي الا کم خلق چې ستا په لاره کې خرج نه کوي لاسی بن کړي تیم تی بن کا. پس په خوانو خلکو کې صدقه زکات ډیر زیات او زموږ په دې وسنو کې نشته. معتزله او کې یو فرقه ده او دا غي فرقه عقیده ده. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله کله چې دی خلکو ته وې چې تاسو د خپل مال نه ورکئ چې تاسو ته الله رزق درکړل قال الذين كفروا كافرون وللذين آمنوا ایمان والا او تام. لکه مولا په منبر بیان وکړو د صدقې ترغیب ورکونه دا وای انطعم من لو يشاء الله اطعمه. ایا موږ د خپل مال نه دی ول صدقه او زکات او صدقې ورکو کله غختل نو دی ته به ورکړې ان اطعمه الا في ضلال بعيد. انتم من لو يشاء الله وطعم ان انتم الا في ضلال مبين. دا په گمراهی ښکارا کی دي الله وای. یلکه دنیا کې خو الله دې د پر د هر مذهب عقیده د ابتلا او امتحان الله وسګوري چاته می زیات ورکړل چاته نشتا چې دا چاته زیات میلاو شوی دی آیا دای غریبانان تور کوي کنه. قربان د صحابه طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ هغه خپل زمکه په 1 لک درهم په حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ خرڅ کړه. هغه 1 لک درهم چې کله کور تراوړو خوب نو ورته خوب صحابیو من کله صحابه ترسو من یاسي د ایمان او د عمل معیار ګڼو ځان جوړ کړه داغه د ایمان په شانتي ایمان په ځان کې پیدا کا کور ته راوړ د شپې خوب نو ورته خپل خادمانو ته وی دا د شپې د مدینه په غریبانو تقسیم کړي وای سار کېدونه مخکي داغه خادمانو هغه ټول ارسه تقسیم کړي والله درهم. او جرير زیاد بن جرير هغه فرمایي وای طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ ما په خپل ولید چې په یو مجلس کې 1 لک درهم 1 لک درهم په یو ځل باندې تقسیم کړ په یو مجلس کې. او خپل حال داو چې د صادر یو حساب وشو کېدنه په خپل به ګندله. نن سبا ګوره سیب کاټن اغوسته 2 روپۍ ورکول نه د جمعات چاندا کیږي 10 روپۍ ورولي غټ پټ کله خلکو بکی بنگلي جوړی کړي او چې کله مسجد جوړیږي قانون شلم کلی ته چاندو لذي شاباش. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ابو جعفر فرمایي و چې حضرت علی کرم الله وجهه په دغه وخت کې د کال آمدن یو کال آمدنی 1 لک ته رسیدلی او چې کله وفات کېدنو او یا 1000 درهم غالبا دا په قرض. نو ما د خلکو تاسو کوي چې علی رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې په مالی حیثیت څخه بیا په څنګه دومره قرض دی وی فرمایل چې خپلوان براتلو او د دنه به سوالونه کول د ورته خپل مال نور کول نو دا دومره قرضدار شو. نو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ یعنی په ورکړه کې د سی واغلی چابتی وغوخته ور به په ځان باندې قرضونه پرې خو دي خو د خلکو لاس واپس کړي نه دي. او اما السائل فلا تنهر سوال کوونکې مراټا حضرت حسن و ازمکه خرڅ کړه نو داغه قرض ادا کړ او هر کال به پس بیا غلامان آزادول سلی کې سدي مان وسیر دي. بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ به دغه سنت کاو داغه د وفات نه بعد بیا دا کار ونشو یعنی غلامان آزادول بلچا صدوم رسنو چې هغه کړي وي دا ایتا فزان کی پیدا په دنیا پسې به خلون شوی یو منډي پسې وي
دو صحابه کرام دي یو په بل باندې پټه خرڅ ما په خپل پټی کې بیا کار کاو خزانه پکې راوخته خزانه راواغسته بیرته راوړه دی پټی د چانه چې پټه اغسته ورته وی داستان چې ما کوم پټه اغسته دا پاغي کې راختل د استاد ارتل د زمانه د ما پتا پټه خرڅ کړل اوس به کې سره اخی دی استاد دا ورته وی نام استانه پټه اغسته من خزانه نه دا اغسته جګړه شو نن دا ورګي د سشتا کمال چاراول زبرته چې ثانک یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترال نبی علیہ السلام وې سپی قصه ده یو ورته وای ما د دن پټه واغستو نو ما خو دې صرف پټه اغسته وس خزانه چې را وختان او خزانه د داودای ناخلی ابل ورته یا رسول الله ما په پټه خرڅ کړل چې سبا کې راخی دی یاد د دی رسول الله یو ته وای ستا په کور کې اولاد شته وای ها سدي او ته نارینه زوی می دی ابل ته استا کور کې وای ها شته لور می ده نبی علی السلام ویل د دې دوانو نکاح وکي دا خزانه په دوانو نیمه شو د دوانو شو بس استاد فیصله وشو دسی خالق دسی حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه د شپې ولاړ تهجد کوي کوړته غل راغی غل نو د پیر صاحب په کور کې به یې سو بیا جنید بغدادي به شان بزرگ مثالونه ورکه خلک کنه چې استاد جنید بغدادي یعنی دومره بزرگ او شاګرد رابعه بصریان څومره اوچته درجه والا مدرسې خانه کابای سړی له خزي ته سبق ویل بیام ناروا ده ځکه پیتنې نه خالی نه ده مثالونه خلک ورکه بهرحال جنید بغدادي رحمت الله علیه چې سلام وګرځاو وکاته چې غل لاولې دله په کور کې شیزونه ګوري مسغل ته میلاو نشه بیر روان شو حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه لاس راونی خپل مرید ته आवाज کې ولدا بوز او پلان کې پیر سیب ته حواله کا چې دنه ابدال جوړ کی پلان کې ابدال وفات شوه دي ابدال تاسو پیژنئ امام مهدی رحمت الله علیه چې کله راوزی ابدال بخکارا شي دا غینه مخ کی دیو اوسیږي خودی سوک نه یني پټ اوسیږي که بازار ته یو کس لاړم شین خلکو ته پته اکثر نه لګي د ابدالو دا داسې یو قسمه طبقه ده او دا اکثریه په شام کې شام خپل سرزمین او ځمکه ده نو جنید بغدادي رحمت الله علیه اولی گوی چې کله پیر صاحب کوشش وکړ نو سو وخت کې ابدال الله جوړ نو دام یو خېګړه ده لکه د دې آیات په تفسیر کې امام رازی رحمت الله علیه فخر الدین رازی چورته ویا فرمایي چې د دین مراد صرف مال نه دی ګوره یاد ساتي کل معروف صدقه هر نیک کار صدقه ده وای کچات الله علم ور کړل د علم دی د الله په لار کې خی خلق ته دی خی دام د اغه سن بیا خو تی بلې مسله زرا وباسم چې په علم باندې رزق ګټل شته او مما رزقناهم اغه مال چې مونږ تی رزق درکړل ور کړل دیوتا نو د علم په وجه باندې د رزق حاصل ولې شي ها مخکې دا مسله لګ بیان کړل وروسته بیا شو کچات الله د بدن قوت ورکړل د غریب سدي مرسته کومک کوي ٹھیک شو کستانه چا مشوره وغختانو تور ته مشوره ورکا کته مشوره خاني لکه پارزګین کی مشوره خاني صرف خپل وای او د بلاغي ته غوګ نګدي د ځان صفاتونه کوي نو انفاق په خپل لاسو کې پیدا کام انفاق دا د خو خلقو صفت دی او الله جل جلاله فرمایي د مؤمنانو صفت دا دی واستاذ دا ټول یو زرا جمع کوي پته به تو لګي علم بیان ول دا انفاق دی یعنی صدقه ده خی خبرې کول صدقه ده ان تر دې د حدیث مبارک ترازی د خپل مسلمان رور سره چې کله میلاویږي په خندا پیشانی سره دام صدقه ګرځي خپل مسلمان رور سره میلاو شي په خندا الله جل جلاله دام صدقه ګرځي ستا په حق کې نو دا شو د ایمان والا او دري
حالات 3 صفات الله جل جلاله بیان کړ. نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت الصلاة، او نمبر 3 انفاق فی سبیل الله. کاغه هر قسم ده نو دا کول. الله جل جلاله دې موږ ته په قرآن د پوهېدو توفیق نصیب کړي، استقامت نصیب کړي. وصلی الله علی خیر خلق.